أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صد احترام صدر مجلس بدي انتهائي موقرة محترمة مبارك اجتماع کی تشریف فرما دیر معزز و علم کرام و طلب ازام او زما په اسلام باندې ډیرو مینو ډیرو غیرتمندو او ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت دا خپل دین ابدی اسلام د امام الانبیاء محمد عربی رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس چې کله راولېږو نو د دې په ذریعې سره تمام ادیان منسوخ کړو، او پخواني امتونو کې طریقه دا وه چې کله به خلک ګمراه شو یا به ګمراهۍ طرف ته روان شو نو د هغو د اصلاح دپاره به الله تعالی پیغمبران رالیږل. په یو وخت کې به ډېر پیغمبران موجود وو، د مختلفو علاقو دپاره به جدا جدا پیغمبر وو. عراق کې به ځان لو، بغداد کې به ځان لو، شام کې به ځان لو، فلسطین کې به ځان لو، دا مختلف پیغمبران به موجود وو. او اکثر پیغمبرانو بعثت الله تعالی په دې دنیا کې یو سرکشه قوم ته کړی دی چې هغې ته بني اسرائیل وایي. نن سبا د اسرائیل چې کوم مشهور دی دا ډېر سرکش او مکار قوم دی، پیغمبران نه دي معاف کړی. مفسرین فرمایي چې داسې رزم راغلی ده چې په یو ورځ دې ظالمانو 42 پیغمبران شهیدان کړي. دا هغه پلید قوم دی، دا هغه پریوتې قوم. نن که تاسو وګورئ خپل ټول لاس خولې د مسلمانانو په دې معصوم او پاکو وینو کې ګنده کړي او د سر نه خپو پورې په وینو د مسلمانانو کې ځان ډوب کړی. دا هغه ابدي مرزوله مرجومه او وهلی شوي قوم دی د خدای د طرف نه. نو همیشه به دي دغه ګناهونه کوي، د جهنم خشاک به جوړي. الله رب العزت چې کله د پیغمبر علیه السلام بعثت وکړو نو د انبیا کرامو سلسله بنده شو او دا اعلان وشو چې ته خاتم النبیین یې، ستا نه بعد هیڅ قسمه پیغمبر نشي راتلی تر دې چې اخر زمانه کې سیدنا عیسی علیه السلام راځي. نو اگر چې هغه به نبی خو په حیثیت د امتی به راځي، هغه چې راشي نو هغه به جهاد کې د دجال سره او د یهودو سره، خو دغه جهاد به د امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق کوي. لکه مخکني شریعتونو کې مال غنیمت حرام، دا مجاهد نشو استعمالولی. که عیسی علیه السلام راغی کفارو سره جهاد کې او مال غنیمت حاصل شو نو هغه به د امت محمدي په طرز باندې تقسیموي. عمده وجه ده چې کله سیدنا عیسی علیه السلام د اسمان نه د دمشق د یو جومات په مشرقي مناره راکوز شي اخر زمانه کې، نو د یو روایت موافق دا به د مازدیګر مونځ او د بل صحیح روایت موافق دا به د سهار د مونځ وختي. نو سیدنا مهدی علیه السلام به دغه وخت کې وي، هغه به په انتظار وي. نو عیسی علیه السلام چې راشي وي د دې غټ غټ ویښته وي، د ویښتو نه به ښکلې د اوبه څاڅکي لکه د ملغلرو په شان
او په دوه کسانو به لاس چولي نو سیدنا مهدی علیہ السلام ورته وی چې ته د الله نبی اول خو بجوړ تاسو کې بیا ورته تاسو ور مخکې شي مستا امامتی راکې او ورته نه مثبت راکې نو د صحیح روایت موافق به حضرت مهدی سے مخکې کې او عیسی علیہ السلام به طور مقتدی منځ کې رستو وي وې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې عیسی علیہ السلام دا پیغام ورکول غواړي چې زه به طور امتی راغلم ګوره اے پیغمبر ځکه ستا د امت د یو عالم په امامته کې رستو ودرېدما نو دا رستو به ځکه ودرېږي نو الله تعالی کې یو اخیری پیغمبر را لګره داغه نه پس هیڅ قسمه پیغمبر نشي راتلی او کې عیسی علیہ السلام اخر زمانه کې راځي ناغه به بتوري د خپل پیغمبري د تبلیغ د پاره نه راځي هغه به زموږ د پیغمبر د شریعت د مضبوطولو د پاره برازي او دا د مخکنه الله فیصله کړی دا متواتر عقیده ده غلام محمد قادیانی ته چې دې خبره کې نقصان او چې زما حیثیت به ختميږي چې عیسی علیہ السلام دراتلو عقیده ومنم ناغه انکار وکوي دا پکې چاره وست ویزه نه منم حالانکه د عیسی علیہ السلام په اخر زمانه کې پراتلو باندې د سلو نزيات احادیث دلالت کوي علامه انور شاه کشمیری سے په کتاب لیکل دي التصریح بما تواتر فی نزول المسیح علیہ السلام او پاغي کې هغه د هغه متعلقین شیخ ابو قدس د سلو نزيات روایت را نقل کړی دي چې د دې سلو روایتونو معلومیږي چې سیدنا عیسی علیہ السلام په اخر زمانه کې به طور امتی راځي بیا چې الله تعالی د نبوت د لاره بند کړ د نبوت کار نه دی بند کړي هغه د امت ته وارث او تمام دینونه منسوخ شو عیسایت منسوخ يهودیت منسوخ دا اسماني دینونه او دا منسوخ شو نو د نورو دینونو په سره حیثیت نشته لکه د هندوانو مذهب شو د بودیستو مذهب شو یا په دنیا کې چې څونه بزرګو او مذاهب دي دا ټول ختم اسلام راتلو سره اسماني مذهبونه هم ختم شو نن يهود په کومه خبره باندې او په کومه خله باندې وایي چې تر قیامت پورې به زموږ حکومت نن فلسطین کې چې کوم ظلم شروع دی دا د ظلم انتها ده تاسو ګورئ تقریبا 8000 مسلمانان دي شهیدان او پاک او اکثر پکې ماشومان دي د 200 نه زیات ادارې په دنیا کې په یورپ کې خاص کر د انساني حقوقو د لپاره کار کوي چې چرګم په دې سړک باندې یو چنچه واله ټوله بخله وازي کی دا چلو شو نن 2000 معصوم ماشومان شهیدان کیږي او د ټولو په خله باندې کلک ټاپه لګېدلې ده مهر لګېدلې ده پرنج د کو چې د 200 نه زیات ادارې د انساني حقوقو د لپاره کار کوي خو چې کلونج د خلې نه رونه خيږي ولی قتل الذي پاکي ویني کی قتل د مسلمان کی نن کو یو کافر مردار کېدو یا یو سپی په سړک باندې والي کېدو نو ټول بخلې وازي کړي وي دا موږ سره ظلم کی او قادیانانو خبيثانو په کې نوې بیان ورکړي دا ډېر پلیت قوم دي دا د يهوديانو بشري ویردا حماس چې حمله کړې ده غلطه کړې ده وی دا قدس او بیت المقدس د يهودو حق دی له ورکه لکه خدای دې غرقه د يهودو حق د کوم راغله د کله نه چې دنیا جوړه شوې ده د يهودو خو صرف په بیت المقدس یو کم سل کال حکومت تیر شوی نو کو د وخت له حسره وینو زما د مسلمان په 800 کال حکومت تیر شوی ده نو حق زما شو کدا غیش په 500 په 490 هجری کې عیسایانو زموږ د لاسونو بیت المقدس واغست او تقریبا لست یا کال د دې په لاس کې او چې کله په 490 هجری کې عیسایانو زموږ د بیت المقدس اغستو نو د مسلمانانو دون ویني بيولې په اقصا کې په بیت المقدس کې چې د اسد تر پندو پورې غویني رسیدلې وي اس په باقاعده تر پندو پورې د مسلمانانو په ویني کې ګرځیدل داسې او په 583 هجری کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله تعالی
الله دې د دې سبت جلیل د دې عظیم انسان په قبر په کروڑو رحمتونه راوړي نو په زوره فاتحانه انداز کې د دې د خولې نه د بیت المقدس واغست او بیا 800 سال زمونږ په لاس کې او کله چې زمونږ د حکمرانان شرابیان کبابیان شو لکه څنګه چې دی نو په 1948 کې شبخونو کو يهودو په شای امریکا ولاړو نو جزوي طریقې سره په 1948 کې واغستو او بیا په 1967 کې به کلی طریقې سره واغست نو د وخت له سره کو د ټول نه زیات حق په مسلمان جوړي او کته دا وی چې سليمان عليه السلام جوړ کړی نو سليمان عليه السلام مسلمان او خزما پیغمبرو هغه خو وزیر عليه السلام ته د خدای زوی نو خو شرک نکاو نو د هغه چې کوم جمعات ته نو خو زما راسیستا په کومه رسی هغه موحد زم موحد نو دا زما رسی ګستار رسی ستا په دغه ځکه حیثیت نشته ما ته بازو ملګرو وی چې هټلر عیسائی و هغه راولګید دا يهودي وجل 1914 کې پهلی جنگ عظیم د دنیا يهودي وجلو وی تقریبا اول خو هغه داسې وجل چې داس باندې به وشت به مړه دا ګولې په خرابولې دی به وقوف باندې ګولې خرابول مخنکی نغټ غټ کنټینر وته جوړ کړی باغی کې به ورويشتو او زهريله ګیس به ورپسې پرې خودنو په یوځای به 2000 کسان وجل نو دا 90% پکې مړکړو 10% پکې پرې خود چا ورته دا ولې پرې دی وی دا د دې لپاره پرې دمه چې را روانه زمانه کې خلک ما یاد کی چې هټلر صحیح کار کړو کو غلط کار کړی نو موږ نرتو به کړو خو د خرزویه د 10% بم دی وجلو دا پریت خلک د موږ ته ولې پرې خو د دنیا غلیظترین قوم دی امام الانبیاء سره همیشه دی دوکه کړی نو قادیانیم دغه مرګره قادیانی وی دا دغه حق صحیح دغه حق حماس چې حمله کړې ده په صحیح مانو کې کړې ده ځکه کو حماس حمله نکوله نیو کال کو دا حمله یو کال حمله شو نو سعودي د لدی تسلیمه وا پاکستان د لدی چې په دې کې د تسلیمه وا خو شانورو عربو ملکونو چې کوم دي تسلیمه وا ټول به تسلیم کړو بشکا د غزې د پاکو مسلمانانو ویني دوی شو خدای شهدا ویني رنگ وروړي دا بې ځای نزي د هغه رنگ د ټولو د مخ کې دادي چې د يهودو دغه حکومت دا یو ناجایز ثابت شو دنیا ته پته ولګي چې دی اسی په پلان باندې نخلي واقع چې دا د حق نه دی د عربو حق دی تاسو تاریخ لګو ګورئ د فلسطین او د شام تاریخ وګورئ د ټولو د اول په شام باندې د کینیانانو د عربو حکومت و د يهودو خو په کې سره پته نه لګي يهود خو چرال یو کم سل کال حکومت کړی د داغینه مخ کې ورستو د ټول د عربو حکومتونو دی په کم ځای حق رسی دا زمو حق دی نو په ناجایز باندې نختی او قادیانانو دا خلک موافقت کوي او په مکر او په دوکه کې دا خلک مشهور دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ يهود سره محالفه وکړه سیاسي اتحاد لکه څنګه مولانا صاحب د مختلفو فرقو سره سیاسي اتحاد کوي یو سیاسي اتحاد شو په سیاسي اتحاد کې يهود دا وی چې موږ بس تاسو خلاف د چا سره نو درېګو تاسو به زموږ خلاف نو درېګو پیغمبر علیه السلام ډیره خدا پیغمبر علیه السلام خبره خو د کانی کرخوا لیکن پس شدی يهود غداری وکړه لړ په کفارو قریشو پسې مختلفو کفارو پسې چې تاسو راشه موږ معاهده کړې د مخامخ راتلی شو تاسو په عملو کې موږ تاسو ملاتړ کو په شام ولر غزوه خندق چې کله جوړ شو نو په زرګاو کفار رال او په شابه يهود لاړو هوی بن اخطب او نور يهوديان لیکن الله رب العزت په خپل لخر کې یو لخر د سیلېرو لګو د طوفان دغه سیلې چې پیراله دغه خیمه د کفارو چت کړي لوخي ولا پاستر کړه او خان او سونه ولا منډ کړي هغه دغه میدان نه چې کوم نه او تختو لغي باندې رو پرې وته او تختید پیغمبر علیه السلام چې کله مسجد نبوي خاطر راغی او خپل تور او دا ارسي گزول چې جنگ ختم شو سیدنا جبرئیل علیه السلام راغی چې د سیدنا جبرئیل په وختو مبارکو کې خوري وي او ډاله اچولې و زغره اچولې و تور او غشي وسره پلاس کیو پیغمبر علیه السلام ته دا الله رسول ما خو اصلا نه پرانستیا اله هنا دې طرف ته بوزو جهاد بکو محبوب علیه السلام پوښتنه چې دا يهودي دی امام الانبیاء لاړو او دا غونه یو ګیره واچولا او دغه محاصره وکړه ځکه هغه باندې په دلایل سره غداری او مکر ثابت شو پیغمبر علیه السلام ته ثابت کو په دې موقع تاسو معاهده ماته کړی دا په دې موقع ماته کړی دا غي ملامت هوا مذاکرات ته نه تیارې ده خو چې کله اخر کې تیار شو وی درمګړي به سعد بن معاذ
ځکه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي خو د جاهلیت په زمانه کې د دې دوست پاتې شو ملګرتیا یې و د یهودو سره وی سعد بن معاذ با زمون فیصله کې پیغمبر علیه السلام امام خپل اختیار سعد ته ورکوه حضرت سعد صاحب په دغه موقع باندې زخمی و مسجد نبوي کې دغه د پر خیمه ناله وه صحابه ورپسې لاړ چې پیغمبر علیه السلام او یهودو ته حکم جوړ کړی درېمګړی جوړ کړی هغه رال چې رال پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی قوموا لسیدکم د خپل سردار په ادب کې ودرېږئ هغوی ورته ودرېده بیا ورته پیغمبر علیه السلام وی سعد زما د طرف نه تا ته اختیار حاصل یهودو ورته زموږ د طرف نه تا ته اختیار حاصل سعد صاحب وی ډېره ښه ده امام الانبیاء علیه السلام مال اختیار راکو یهودو مال اختیار راکو نو زما فیصلې ته به ټول سر ښکته کوئ ټول وی ټیک ده وی زه دا فیصله کوم چې د یهودو تمام ځوانانو باندې د اسلام پیش شي که اسلام مني زموږ وروڼه دي که نه مني دا سر وله په دې سټ کې ووښئ که تنین جدا کې ټول مردار کې د دې ښځې وینځې کې د دې ماشومان غلامان کې او د دې څونه مال مویشي چې دی هغه د مسلمانانو دپاره مال غنیمت دی چې کله دا فیصله وروله مسلمانانو د الله اکبر ناره پورته کړه سعد بن معاذ د دې فیصلې نه پس پیغمبر علیه السلام وایي سعد په الله مې د قسمي کومه فیصله چې تا وکړه دا د اوو اسمانونو د پاسه الله تعالی لیکلې وه دا هغه فیصله تا وکړه د یهودو په حق کې د هغې نه پس یهود د دغې فیصلې موافق راوستلی شو د یو انصاري صحابي په کور کې بند کړی شوه یو ډوغله وکنسته یو کافر یهودي به راوستلی شوه هغه ډوغلې ته به کوزو اول به ورته وی قل لا اله الا الله تفلح ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله که هغه به کلمه ووایه تمامو مسلمانانو به الله اکبر ناره پورته کړه خپلې سینې سره به جوخ کړو چې زموږ رور سیوا شو مسلمان رور سیوا شو که هغه به کلمه نه وي نو دا سر به وله د تنې نه جدا کړو په توره باندې هلته به مردار کړو یو روایت کې راځي چې د دغې انصاریې صحابي په کور کې تقریبا 600 جنګجو ځوانان د یهودو دا بند کړي شوي دا قتل کړي شو یو روایت کې 1500 یو روایت کې 200 یو روایت کې 900 پورې راځي دا دونه ځوانان د یهودو قتل کړي شوه خپل باطل دین یې نه پرېښودو روایت کې راځي یو صحابي دی حضرت قیس بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه سره د جاهلیت په زمانه کې یو یهودي ډېر ښه کړي احسان یې کړو د هغه یهودي نوم زبیر بن باطا دغه کور نه لرې دا صحابي ولیدو هغه ته یا قیس اسمع قیس زما خبره واوره بیا ورته ویه ان الکریم یجزي الکریم کریم لګورې جزا ورکوي تا سره ما ښه کړي اوس ما سره ښه وکړه حضرت قیس صاحب وایي بلکل په سر سترګو څه وکړم تاله وي ماله د پیغمبر علیه السلام نه پناه وغواړه دې لاړو پیغمبر علیه السلام ته ویه ای د الله رسوله یو یهودي ما سره ښه کړي دي تاسو وله پناه ورکړئ وي قیس تا چې پناه ورکړه ما هم پناه ورکړې ده راغې ورته وایي تا ته پناه حاصله شوه وي ده به یوازې څه کوم زما بیبي ته زما غلامانو ته زما کور ته هم پناه پکار ده هغه بیا پیغمبر علیه السلام ته ووایي ورته وایي قیس تا نه قربان ته دې ښځې ته هم پناه ورکړه ته دې بچو ته هم پناه ورکړه د ده کور ته به موږ څه نه وایو بیا ورپسې راغی زبیر بن باطا مبارک شه تا ته بالکل مکمله پناه حاصله شوه ورته یې صبر وکړه د حیي بن اخطب څنګه حال دی زما هغه مشر چې د یهودي وی قتله اخو مردار شو فلانکې مشر مې قتله اخو مردار شو فلانکې مشر مې قتله هغه خو مردار شو یاره وي د دنیا په ژوند کې مزه نشته چې زما دا مشران لاړ ما هم دې کندې د کوز کې دا سر رانه وخت دا په باطل دین باندې دونه کلک وخه دا یهود هغه مکار قوم دی چې په خپل غلط مذهب باندې داسې ولاړ دي نن زمونږ په حق مذهب د مسلمانانو په ښکلي دین باندې چې داسې مقرر شي د ټولو خپې بې اړقي نو یهود د دې دنیا مکارترین قوم دی همیشه د دنیا امن ته نقصان رسولی دی او د بعضې تحقیقاتو موافقو د قادیانان هم دې یهودو پیدا کړي ځکه د یهودو مکمل تایید کوونکي دي په حالیه واقعه کې مرزا مسرور علیه اللعنه ثم اللعنه هغه هم دا تایید کړی دی چې یهودو باندې حمله نه وه پکاره یهود په حقه وه الله رب العزت دغه کفار د اومې ځمکې د لاندې کې خاص کر دغه یهودو د دې ملګري چې د هغوی تایید کوي الله رب العزت د ځمکې صفایي وکړه او باقي وخت کې د الله پاک د مسلمانانو او د فلسطین چې دې بروالي راولي د دې د امداد وکړه موږ سره د دې مثالونه شته مخکې نه قربانۍ ورکړي دي حضرت زکریا علیه السلام اره شوی دی حضرت یحیی علیه السلام نه سر مبارک جدا شوی دی امام الانبیا علیه السلام په هجرت باندې مجبوره شوی دی نن کو زموږ د فلسطین د پاک مسلمانان شهیدان کیږي نو دا د هغه انبیا کرامو هغه تاریخ تازه کوي الله تعالی دې حامی او ناصر
متاثر شي په دې خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين